الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. زميزت مندو محترم مسلمانان و اوریدن کو عقل مند او خيار انسان هغه څوک دی چې هر وخت کې د خپل ځان د خپل ایمان د خپل آخرت غم او فکر په زړه کې وي. دې خبرې ته وګوره، هغه انسان چې صرف رمضان المبارک کې د خپل ځان غم او فکر په زړه کې وو او رمضان المبارک میاشت تیر شوه، بس دا وایي دا واګي اخلاص شوي چې زه کوم ګناه کوم، کوم خواهش پوره کوم او څه کوم زما خپل خوښه ده. دا انسان جاهل انسان دی، زما عزتمندو د الله مقام نه دی پیژندلی، د آخرت غم نشته صحیح. نو هغه انسان عقلمند دی چې څنګه د سره په رمضان المبارک کې د خپل آخرت غم، د خپل ځان غم سره، د خپل ایمان او د بندګۍ غم سره او د رمضان المبارک میاشت تیر شوه او وسم د خپل ځان غم، د خپل ځان د اصلاح فکر، د خپل ایمان د جوړېدو غم او فکر سره دې د وجنا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د دې چې د الله د طرفه هغوی ته اعلان شوی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دې نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي. سره د دې چې د جنت زیری به راغلي عشره مبشره او سره د دې چې د جنت بعضی بشارتونه خاص د الله پیغمبر ورکړي، سره د دې چې خلفای راشدین، لیکن د دې باوجود ما هر وخت کې به د خپل ځان په غم او فکر کې که د وعید آیاتونه به واورېدل هغه به ځان ته متوجه کړي، که د آخرت آیاتونه به واورېدل هغه به ځان باندې لګول. او موږ او تاسې د زما عزتمندو نو څه د جنت زیری راغلی
او نه د خپل خاص عمل باندې ډیر مطمئن دي او نم څه خاص بندگی او عمل شته او بیم شیطان ظالم منګه مطمئن دي وای بس ډیر عمل دی وکړو او خلق به شرک کې پراته دي خلق به تیرو کې دي او ته ماشاء الله د قران سنت والے ګیرم لګریږي دا او ډیر عملونه دی وکړو د شیطان له د امید سنوي نظم عزت مند و محترم منگ د یو ذات مخې له رواني دې خبرې ته فکر کوا هغه ذات چې رب العالمین دی ډیر لوی ذات او یو دوه ډیر لوی کورونه جوړ کړي یو څه ویل کېږي جهنم بل څه ویل کېږي جنت چې دا ډیر لوی قیمتي او ډیر لوی زینه دي د الله پاک یو د الله چې خانه ده مجرمان د الله چې دنیا کې نافرمانی نکړي الله یې خفه کړی دی خواهشاتو باندې ژوند تیر کړی د یو جیل خانه الله دوی له تیاره کړی دویم د الله د نعمتونو یو باغچه ده د خوشحالو یو کور دی د الله د نعمتونو یو مرکز دی الله هغه چاله تیار کړی دی چې دنیا کې د ګناہوں نه ځان ساتلی دنیا کې د الله طاعت او د الله بندگی کړی دا دنیا کې آخرت جوړ کړی دی نو موږ او تاسو زما عزت مندو د هغه ذات ملاقات سره وایي تاسو وګورئ د رمضان المبارک میاشت کې څومره ښه خلک د دې رمضان نه مخکې موجودو او د رمضان المبارک میاشت کې د الله مخې لا او آخرت لا او قبر لا ورل دسی به یو رمضان راشي راوبخیږي واپس به فری وږي لیکن موږ به داغه نه مخکې په قبر کې پراته کیسه شاه ظلمی د دنیا نه لاړل کیسه علماء د دنیا نه لاړل کیسه سلف او صحابه د دنیا نه لاړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شخصیت د دنیا نه لاړ نو موږ او تاسو باندې بم یو ورځ ذات د خاور ډیره جوړ شي دې د وجه نه د خپل ځان د اصلاح د خپل ځان د جوړېدو کوشش کوا مثلا رمضان المبارک تیر شو پر رمضان کې د منځ جمع سکاو پنځوانه منځ دې کول وسم مغه الله پاک دې امغه وعدي کلک نیتو کا بڑگی چې زب پنځوانه منځ د جمع سا تکبیر الله سره ادا کړ رمضان المبارک میاشت کې بلې د شپیم سنا سم بندګۍ لټه مرکاو وسم مغه عادت ځان سره لازم ونیسا د شپې یو لس منټه ولې نه لیکن د الله بندګۍ له ورک الله سبا د شپې یو تعلقي یو کنیکشن به برابرۍ د ورځې به زړه او ژوند پارامي رمضان المبارک میاشت کې با د قران کریم تلاوت وکاو وسم هر ورځ یو سپاره کنه نیمه سپاره تلاوت کاوه کال کې بشفق پیری قران کریم ختم رمضان المبارک کې صد خپل ایمان او ځان غم د ګناہوں نه به ځان ساتو ډیر نو جوانان داسې چې د موبایل بند کو او یو غاړي ته کې وس رمضان المبارک میاشت تیر شو وسم د ګناہوں نه ځان ساته د کوم یاتونه چې مالوستلې الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله باندې ګمان مکوئ چې الله د ظالمانو دغه عملونو او ګناہوں نه ګینه به خبره دي انما يؤخرهم ليوم
تشخص فيه الابصار زمو قدر کوم الله وی رستقومم داسې ورځې د سترګې به کړاغې پاتې الله ته به ودرېږي حفاظا عراتا غرلا خپې بله بربنډ بیا به وی چې قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت کاش کی الله یو ظلم ولېګا زبستانه فرمانه نه نکړ نو رمضان کې دې ځان ساته د سترګې غوګونه د زړه دې لږې ګناونو نه منع کړو د رمضان نه بعد هم د خپل سترګې د خپل غوګونه د خپل زړه او جبه د الله او د رسول په طاعت کې استعمال هغه سترګو باندې بچوږي چې شپه ورځ الله نه فرمانه نه دی ګوري هغه غړو غړو غوګونو باندې بچوږي چې شپه ورځ ګناونو کې استعمالي هغه روح بدن باندې بچوږي چې د الله د دین د پاره نه استعمالي قیامت کې به د اور لرګي دي جوړي دې د وجه نظم عزت مندو نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دے اذا اذنب العبد ذنبا کله چې یو مؤمن سړی ګناه وکړي په دې اړه باندې کیسه په قلبه نقطه سودا په زړه کې یو تور داغ ولګي کچې ته فینتاب او استغفر توبه وباسي الله تعالی الله یې غدا صفای کدا بل ګناه وکړي بل داغ ولګي بل ګناه وکړي بل داغ ترېږي داړي داسې تک تور شي به که جمعات کې ناسي تنګيږي که د علماء وعظ نصیحت ته ناسي تنګيږي که د قرآن درس یې هغې ته تنګيږي او چېرته چې ډنګه ډونګه یا ګناه یا فتنه یا د لهو لعب مجلس وي هغې کې خوشحاله نو زما عزتمندو زموږ دا ژوند په دې ځان پوهېږه د الله ګناهونو له نه دی راکړی د دې بدن دا پرزې ډېرې نازکې دي 360 پرزې دي یو کس ته وی چې دا یو پرزه دا یو بند صرف یو ماچس کیلي ته ونیسه خیر دې 300 به پاتې نو دومره کمزوري موږ دا یو بند سیزلو ته تیار نه نو دا هغه انسان چې دا هغه ټول بدن د جهنم لمبو کې سوځي دا هغه ټول اندامونه په اور کې سوځي دا هغه ټول اندامونه د الله د نافرمانی د وجه نه د مارانو لړمانانو خوراک شي د دغه بدن به سعادي لږه شی مزه خو دې په سترګو واغسته لږه خوند خو د ګنا نه واخسته لږ خواهشات خو دې پوره کړه لیکن همیشه د بار دې ځان تباہ زما عزتمند ماته او تاسې هر یو ته خپل نقصان او نیمګړتیا معلومه ده رمضان المبارک کې د نسوار سیګریټو نشې نه ځان ساته اوس هم د الله د یارې نه بس وی چې د هر سره ما طلاق ورکړه رمضان المبارک کې سترګې په پردو شکلونو باندې په پردو هغه عورتونو باندې نه لګېږي دمان او فتنو والا خلقو ته نه کتل اوس هم دغه نیت وکړه چې زه به خپل سترګې د الله د یارې نه کنټرول کوم رمضان المبارک کې ګیره پرې کې وا اوس هم دا نیت وکړه چې ګیره به همداسې پرېږدم داسې مه کوه چې به د نوي دوکان ته لاړ شي او هغه ځای کې پرېږدي اهل علم وایي 24 ګنټې ګناهګار انسان یو هغه دی چې هغه خپل مخ صفا کوي او ګیره خري دا 24 ګنټې ګناه نو زما عزتمندو زموږ دا ژوند دا ګور الله ګناهونه له نه دی راکړی موږ د دې سره چې په خبره پوهېږو عقل هم شته عقیده الله راکړې ده د دې باوجود هم قدم په قدم په ګناهونو کې واقع کېږي څومره افسوس دارنګه د قرآن سنت عقیده د قرآن سنت عمل دا لازم ونیسه هر یو عمل کې قرآن او سنت ته ګوره شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی زن بالکتاب والسنه هر یو شخص هر یو مولا هر یو کتاب
ار یو قول فعل په کتاب او سنت باندې صالح فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذ بها کتاب او سنت سره برابر وا پاغي عمل کو ډیر خلک دا کوي چې د قران سنت علماء خپل نه راځي دا خبرت جمعتون ته نه راځي صحیح بندگی چې کی هغه نه راځي خلک ودوي دا روابيان دي دا پنځپیریان دي دا پلانکیان دي نظم عزتمند بدی ځان پوهه کوي زمنګ یو ډله دا چې هغه ډلې ته وایي مسلمانان زمنګ د مسلمانانو ډله ده زمنګ یو نبی دی چې هغه ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ سلف امامان څلور واړه امامان او د دې څخه څومره نور امامان دا ټول زمنګ د سر تاج دی د ټولو صحابه احترام موږ یو ډلې ته دعوت نه ورکو چې یا د وابله یو جماعت دی یا یو تنظیم دی یا پنځپیرتوب یو جماعت دی یا بل یو ډله ده زمنګ ډله د مسلمانانو زمنګ کتاب قرآن زمنګ نبی پیغمبر او زمنګ دین موږ ته صحابه او امامانو تشریح کړي دغه زمنګ مشران نو موږ دعوت کتاب او سنت ته دي د الله نبی وی ترکت فیکم امرین دو چیزونه می تبریخی دی لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسولی اس کله بند گمراه کیږي ترسو چې به کتاب او سنت منګولې لګوي نو زمای عزتمند زمون قرآن سنت ته دعوت موږ د امامانو سپکواله نه کوو خلک برګنډي کوي دا امامان نه مني موږ څلور واړه امامان منو بلکې ټول امامان منو موږ د ټولو صحابه قدر احترام موږ زمای عزتمند په ټول دین باندې عمل کوشش لیکن زمونږ دین څه دی کتاب او سنت قانون څه دی کتاب او سنت نو خپل عقیدم په کتاب او سنت جوړا کا زمای عزتمند خپل عملم په کتاب او سنت جوړ کا خپل بندګیم د کتاب او سنت مطابق د خلکو خبرو په مزه اوس داسې دور دی چې الحمدلله میډیا باندې ګټه کتاب راړي د یو عالم خبره راړي یو حدیث راړي د دې سره سره کتابونه لیکل شوي اردو پښتو عربی هر ژبه د دې سره سره علما وخت پوي په کومه خبره کې شک راځه علما ولراشه تفوس کوا زده او عینات باندې مو ودرېږي قرآن او سنت ته ځان تسلیم کا دا د نجات عقیده ده د نجات لار ده ډیر خلک داسې وي چې کتاب او سنت نه خلک به ایلو او دوکو منه کوي د چا خپل مشری خرابېږي د چا یو ډله ټفله خرابېږي د چا یو غرض او مسلک او مذهب خرابېږي موږ یو شي لحاظ مکوه د کتاب او سنت لحاظ او اخرنۍ خبره زما عزتمندو دا ده چې دا امت دی دا امت مسلمه دا مجاهد امت دی دا به کله د ورسیانو په شی ناوله سره جنګېږي نو کله به د یهود نصاراو سره مقابلې کوي نو کله به د غوا بندګان د هندوانو سره جنګېږي د دې امت کې به یتیمانان ډېري محتاج به ډېري کونډې به ډېرې وي موږ او تاسې لکه اسم نشي کېدی کم از کم داسې خلکو څخه تعاون وکړو په اخترونو او خوشحالۍ کې خو دې خلکو خبر واورو ته وګوره څومره ظلمونو د لاندې امت مسلمه نن پروت یو طرف د یهود ته بیړه ورکوي بل طرف د نصارا ته بیړه ورکوي بل طرف د هندو سر راوچتږي مسلمان بځې به حفاظابوي کشمیر یو ټوکړه وګوره څومره مسلمان بچي به نن په عذاب دي دارنګه د دنیا نوره خطه وګوره د ظالمانو د لاسه امت مسلمانان پریشان دي وجه صدا وجه دا چې امت پیسې پیژني خواهشات پیژني ګناونه پیژني کرکټ او ډګډاګان او ډمټو پیژني اسلام او د اسلام د لپاره قرباني نه پیژني هغه د صحابه بچیو د سلفو بچیو چې اسلام باندې خپل ځان قرباني کاوه من کم از کم دومره خو
په داسې ورځو کې د غریبانو سره مدد تعاون همکاري یو یتیم به هغه په دې سمه دی چې زما پلار ماله 1000 رانه وړه جوړې رانه وړه هر یو ماشوم 2 جوړې په 1000 دی 2 جوړې جامې دي او زما پلار نشته دی پلار یې د اسلام دپاره قرباني شوی ای الله به څومره خوشحالېږي چې یو سړی یو یتیم له یو جوړه جامې وایي یو یتیم له یو جوړه په 1000 وایي ډېرې زنانه کونډې دي کورونو کې اسلام دپاره خاوندان شهیدان شوي یو سړی لاړ د هغې خیر خبرې واغست هغوی ته تعاون وکړه هغوی ته یو ښېګړه وکړه الله به څومره خوشحالېږي خپلو بچو به یې څومره مهربانې خپل اهل به یې څومره مهربانې دغسې د یتیم مسکین او د غریب کله کله خیر خبره ده دا دنیا د الله درکړې ده الله قادر دی چې بې دې د ناغستیم شي دا نعمتونه الله در باندې را پراخه کړي دي الله قادر دی چې بې دې د نه وایي په دې کې د یتیمانانو حق لحاظ کوه مسکینانو د حق لحاظ کوه د غریبانانو د حقوقو لحاظ کوه زما عزتمندو ډېر محتاج خلک شته داسې غریبانان داسې مسکینان سبحان الله چې د هغوی یو کس ما ته وایي زما جامې الله اکبر په پیسو کې درځي څه پاتې چې ما څه دونه پیسې نه وي داسې غریبانان خلک نشته زما عزتمندو آخر موږ له الله دا مال دې دپاره راکړی چې صرف خپل خواهشات دې پوره کړو دې سره سره دیني مدرسې دي زما عزتمندو هغې کې خپل مال لګوه د یو استاد یو 15000 روپۍ خرچه دې به ځان کېښوسته کال کې به 15000 روپۍ تا نه ځي لیکن که 10 ماشومانو قرآن یاد کړه 10 ماشومانو یا یو دیني کتابونه وویل او هغوی راولګي د سبای نورو 10 ته وښوده او هغه راولګي د 100 ته وښوده او نور راولګي د 500 ته وښوده د قیامت په ورځ به یو کتاب الله درکړي زرګونه علما او حافظان به پکې وایي به دا ټول ثوابونه د انسان له ورکړي دا به وایي الله ما خدا نه دي کړي وایي نه ستا بنیادي کې او د دې خیر من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة چاته د یو نیکی بنیاد کې خوسته څومره خلک به عمل کوي دله به اجر الله ورکوي ته د یو استاد خرچه په ځان ومنه که دغه نشي کېدلی یو مرکز یو جومات کې میاشت کې 1000-2000 روپۍ خرچه په ځان کېږي په دې پیسو کې به د الله برکت واچي دا دیني مدرسې په څه روانې دي بار ملک نه راځي نه آیا کارخانې دي کارخانې نشته آیا فکرې دي یو شی هم نشته دا د مسلمانانو په ښېګړه او تعاون روان دي نو زما عزتمندو څه ناست په دې خیر کې برخه اله الحمدلله موږ زنانه او مدرسه کتابونو یو شعبه مازدیګر غرمې نه پس 300 ماشومان راځي او دارنګې هغه حفظ کوي تجوید کوي ناظره وایي داسې یو ښایسته پروګرام یو نظم الله روان کړي دارنګې ملګري راځي به درس له تلاوتونو له ښایسته اعمالو په داسې مراکزو کې ډېر حاجتونه وي موږ له پکار دی چې موږ پیسې په داسې ځای کې ولګو نن د امت مسلمه پیسې په موبایل باندې لګېږي په 80,000 روپۍ یو موبایل دی د امت مسلمه پیسې په چکرو لګي کالام او بحرین دی راځي 10,000 روپۍ لوزوي د امت مسلمه پیسې په کرکټ شرطونو او دونو باندې لګي د امت مسلمه پیسې نن په قسمه قسم اسرافونو باندې لګي یو زنانه 10 جوړې کوي آیا کمی مسکینی زنانه ته بوز دې کړی کمی غریبي ته یې ښېګړه کړې ده عامه ناشکرۍ ماده زنانو کې نن ډېره ده دې د وجې نه د اختر په ورځ د الله نبي زنانو ته بیان بلال وایي یو زنانه ودرېدله د منځ نه چې اسود الخدین غنمرنګې ته یې ننګي وایي ویې چې د الله نبي جهنم کې موږ ډېرې ولي قال تکفرن العشیر وتکفرن اللعن یو لعنتونه ډېر دی یو ناشکري تاسو کې ډېره هر قسمه نعمتونه کور کې وي بیا هم ناشکري کوي د خاوند
ناشکری کوي د مشرانو، ناشکری کوي د الله. نو زمونږ زنانو کې هم ښایسته صفتونه پکار دي چې ښه اخلاق بږي، د بندګۍ صفت بږي، دارنګې د علم شوق بږي، د حیا صفت بږي. هغه زنانه ورکې شوې چې هغه عایشه او فاطمه به یادېږي، اوس صرف نومونه پاتې دي، اپوټوسټیټ پاتې دي. هغه صفتونه بږي نه معلومېږي، هغه د حیا صفت، هغه د تقوا صفت، هغه د وقار صفت، هغه د شکر صفت، او صرف نمونه کې اخیستلی شي. نو زمونږ زنانو کې هغه ښایسته صفتونه پکار دي. نو زمونږ بیزې په اسرافونو باندې لګي، په رواجونو باندې لګي، د کور بار کمیسونو باندې لګي، د کور له بار داسې ټیل ورکوي چې حیران بشي لکه بار په ټیل باندې کور څه کوي، دننه کې دې ولګوه خو زه یوه خبره، بار دیوالونو ته هم کمیسونه ورغولي، په یو باتروم باندې 15 لکه روپۍ لګي، او خواږي ګاونډي د لوږې مري. آیا موږ نه به الله تپوس نه کوي؟ دې د وجې نه زما عزتمندو مال په ښایسته ځای ولګوه چې آخرت کې دې پکار شي. مال په ښه ځایونو کې استعمال کا، الله به دنیا او آخرت کې بدله درکړي. نو دا زما عزتمندو د اختر ښایسته د خوشحالۍ ورځې دي. د الله د نبي طریقه او د صحابو طریقه دا وه چې یو بل سره به میلاو شو، د لاس به یې ورکړه مصافحه، او دا به ویل چې تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. الله دې زمونږ او ستاسې نه قبول کړي. علماو کې یو سړی ډېر وخت پس چا ولیده، یا د لرې نه راغلی او چا ول هغې هم ورکړه، نو څه ګناه نه ده، لیکن چې نږدې میلاویږي را میلاویږي او ور وخینې رهي، نو سنت دا ده چې لاس ورکړه او تقبل الله منا ومنکم دا ورته وویو. دارنګې په دې ورځو کې اجیرو ته تلل سنت طریقه نه ده، ځکه د خوشحالۍ ورځ ده، ته ځان د غفګان را یادې. په دې ورځو کې بعضې کورونو کې میاشت مخکې مړې شوي، اوس هم زنانه هغه ماتم او غم کاره کوي، دا د سنت نه خلاف طریقه ده. دارنګې په دې ورځو کې بعضې خلک بې ځای ځایونو ته چکرې ویل د ګناهونه نافرمانۍ لګېږي، هغه مجلس نه به ځان ساتي چې به یې کې څه ګناه کې واقع کېږي. دارنګې د الله د نبي طریقه دا وه چې په یو لار به راغې، په بله لار باندې به واپس کورته ته. نو زما عزتمندو دا ښایسته ورځې دي، په کار ده چې موږ او تاسې په ښایسته طریقه تېرې کړو، او د دې نه وروسته نیت او اراده وکړو چې د علم شعبه کې استعمالېدی شوم، هغې کې ځان استعمالوم، د بندګۍ شعبه کې استعمالېدی شوم، هغې کې ځان استعمالوم، د یو مدرسې جماعت خدمت کې استعمالېدی شوم، هغې کې ځان استعمالوم، او د ګناهونو د الله او د رسول د نافرمانۍ نه به ځان ساتم. موږ او تاسې دا نیت وکړو، الله پاک به راله توفیق راکړي. نو د ټولو ورونو انشاءالله اراده شته دی که زما د طرفه تاسې ټولو ورونو ته تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. الله یې دا روژې تراوي او دا عبادتونه زمونږ او ستاسو نه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. کم ختمونه، کم بندګۍ، اعتکافونه ملګرو کړي، الله دې دنیا آخرت کې بدله ورکړي. کم مسلمانان د دنیا نه تللي دي، غریبانان مړه شو، الله یې د شهادت او لوړې لوړې مرتبې ورکړي. کم مؤمنان اوس بیماران دي، سړي دي یا زنانه، الله پاک دې هغوی له صحت کامله ورنصیب کړي. دارنګې زموږ او ستاسې د دې حاضرینو ورونو کم شرعي حاجتونه په زړه کې الله پاک دې د خپلو خزانو نه پوره کړي. الله دې زموږ بچي دیندار او تقواداره کړي. الله دې زموږ زنانو کې دینداري پیدا کړي. الله دې موږ په هر یو خیر کې استعمال کړي، او الله دې زموږ او ستاسې خاتمه په ایمان او اسلام باندې وګرځوي. ملګري انشاءالله جماعت باندې ضروریات لپاره څنګه